بسم الله الرحمن الرحيم وثانيها كل مبتدئ لقيت اسكا كان مصدرا سورة أو بتأويله منسوبا إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما أو وبعده حال أو كان اسم تبذيل مضافا إلى ذلك المصدر وقشي ورتجي من ویلی لسما قاعده شروع د لسما قاعده کی د خبر د حذف وجوبی بیان دی خبر بکلا بحذف وجوبی سره حذفیږي نو کله چې قرینه په حذف موجود ویو او قائم مقام د حذف موجود قائم مقام د خبر موجود وي نو په دغه صورت کې به د خبر حذف دا وجوبي وي بیرته د قاعده کلیه بشکل ویلو فی ملتزم فی موضعه غیره هر غزه کې به حذف د خبر وجوبي وي کم ځای کې چې غیر د خبر په ځای د خبر باندې ولاړ وي پوه شولې دی باندې به د څلور ابواب دي چې هلته غیر د خبر په ځای د خبر باندې ولاړ وي یو کله چې جواب د لولا په ځای د خبر ودرېږي دلته به د خبر حذف د وجوبي وي دا خو تیر شوی وکنه او دویم نمبر ته اوس غوږ کېږدئ توجه ده کله چې مبتدا مصدر وي صریحي مضاف وي منصوب وي فاعل تا یو یا مفعول تا دوا او یا دواړو تا درې او اخره کې دي او اخره کې بس به حال راغلی څو صورت مویل درې مویل کله چې خبر مصدر وي صریحي مضاف او منصوب بفاعل تا مفعول تا دواړو ته هر یو سره ولګوه اخره کې حال راغلی درې صورت شو همدغه شان کله چې مبتدا مصدر وی تاویلی او دغه مصدر مضاف وی فاعل ته اخره کې حال وی مضاف وی مفعول ته اخره کې حال وی مضاف وی دواړو ته اخره کې حال وی څو صورت شو شپږ کومه رسیدي او به مبتدا چې د صيغه اسم تبذيل وي مضاف فی صریحی مصدر تا او به صریحی مصدر منصوب بفاعل تا یو اخره کې حال وي منصوب بمفعول تا دوا اخره کې حال وي منصوب دواړو تا اخره کې حال وي درې صورت دا شو او یا دا مبتدا چې د اسم تبذيل وي او مضاف فی مصدر تاویلی تا دغه مصدر تاویلی مضاف او منصوب بفاعل تا یو مفعول تا دواړو ته درې اخره کې حال راغلی هر یو سره ولګوا درې او درې څو شپږ ولر شپږ ټول څو شو دول صورت شو یو بیره به مودی بل سره د مثالونو ویما اوري اول نمبر مبتدا دا مصدر صریحی وی او مضاف فی فاعل تا او اخره کې حال راغلی کتاب کې باقاعده مثال دی ذهابی راجلا اشتک نشت مثل ذهابی راجلا دویم نمبر مبتدا توجه ده مبتدا چې دا مصدر صریحی وی مضاف وی منصوب وی مفعول تا او اخره کې به حال راغلی دین کتاب کې مثال شته ضرب زید قائما یا کتاب کې مثال له هم دغه دی کنه ضرب زید قائما شته توجه جی مخ کې ګورئ پوه به نه شوي دریم صورت مبتدا چې دا
دا مصدر صریحی وی او مضاف منصوب وی فاعل او مفعول دواړو ته او به اخر کې حال راغلی لکه ضربی زیدا قائما ضربی زیدا قائما قائمین قائما دواړه ویل شي نو ضربی کې ای متکلم د فاعل لدی ته منصوب دی او زیدن مفعول به د دواړو ته منصوب دی کبوی نشي څو مثال شو درې به مبتدا چې دا هم د قدرې صورتونه دي خو مخکې مصدر صریحي وو وز مصدر تعویلی کا یعنی فعل باندې چې ما مصدریه یا ان مصدریه وغیرہ داخل وي کله چې مبتدا مصدر تعویلی وي مضاف فاعل تا پوه نشي به لکه مثالی ان ضربت قائما ان ضربت قائما یا ان ضربت قائما ګوره ان ضرب معنی ان داخل شوی مصدر تعویلی شو کنه او منصوب د تو تا یا تا تا فاعل تا او اخر کې ته قائما حال راغلی دی پوه نشي به څلورم پنځم مبتدا مصدر تعویلی وی او منصوب وی مفعول تا او اخر کې ته حال راغلی لکه انظرب زیدا قائما انظرب ماضی دا ګور ان به داخل شوی د سیده کنه فعل باندې او زیدن مفعول به ته منصوب ده مفعول به دی قائما اخر کې حال راغلی سو صورت شپینځه شپغم مبتدا چې دا مصدر تعویلی وی او منصوب وی فاعل او مفعول دواړو ته اخر کې ته حال راغلی پوه نه شئ لکه مثالی ان ضربت زیدا قائما تا فاعل مشتا و زیدا مفعول مشتا و قائما اخر کې حال له کپوه نشو شپږ وم نمبر امق اولنی درې او اخري درې لګوا خو اسم تفضیل پکې راوړل مبتدا چې دا اسم تفضیل وی او مصدر صریحی تا صورتن مصدر ته مضاف وی او به دغه مصدر چې توجه جی مبتدا اسم تفضیل وی مضاف وی صریحی مصدر تا او دغه صریحی مصدر به منصوب وی فاعل تا اخر کې ته حال راغلی لك اکثر شربی قائما ور اکثر مبتدا ته اسم تفضیل له مضاف چاته شرب ته شرب مصدر دی او مصریحی دی هغه منصوب به یا متکلم فاعل تر اخره کې ته حال له قائما تاسو په پیږئ او څو شو و پدې کې دین ځان لشماري ښه یو دویم مبتدا چې اسم تفضیل وی او مضاف فی صریحی مصدر ته او صریحی مصدر به منصوب مفعول تاخیر کې ته حال راغلی اکثر ضرب زید اکثر ګور اسم تفضیل له ضرب مصدر صریحی زید مفعول به ته مضاف منصوب اخره کې حال دوا دریم نمبر مبتدا چې دا مصدر اسم تفضیل وی مضاف فی مصدر صریحی تا او هغه به منصوب فاعل او مفعول دواړو تاخیر کې ته حال وی لکه مثال اکثر شربی السویق ملتوتا کتاب کې شته دا مثال اکثر اسم تفضیل له مضاف د شرب مصدر صریح هغه منصوب د فاعل ته هم یا متکلم مفعول ته هم السویق اخر کې ته ملتوتا حال راغلی دی نرسیب درې دا شو نه شو لسم نمبر دې کې څلورم مبتدا چې د اسم تفضیل وی مضاف وی مصدر تعویلی تا او هغه منصوب بفاعل تاخیر کې ته حال وی لك اخطب ما يكون الامير قائما اخطب اسم تفضیل صيغه ده کنه ده او ما يكون کما مصدر دی يكون مصدر جوړ کو او به هغه منصوب دی الامیر فاعل ته صرف اخر کې ته حال راغلی دا مثال کتاب کې شته خجی دې کې پنځم مجموعي تور معنی ولسم مبتدا چې دا مصدر وی تعویلی مبتدا اسم تفضیل وی
مضاف فی مصدر تاویلی تغه منصوب مفعول تاخیره کې حال راغلی. اکثر ان ضرب زیدا قائما، ان ضرب اکثر اسم تفضیل، ان ضرب تاویلی مصدر، زیدن مفعول به تا منصوب، قائما اخره کې حال نه پیږي به اخره مبتدا اسم تفضیل صيغه وی، مصدر تاویلی ته مضاف فی وغه منصوب فاعل او مفعول دواړو تاخیره کې حال وی. اکثر ان ضربت زیدا قائما یا ان ضربت زیدا قائما، نو تو او زیدن دواړه دي کنه دي قائما اخره کې حال له، او ان بوجه ضرب مصدر دی او اکثر اسم تفضیل مبتدا وا. مجموعی طور څو صورت شو؟ دول صورت شو. ما ته وسو ګورئ اوس ته دی عبارت ضربی زیدا قائما یا ذهابی راجلا. د دې عبارت اصل سره بده کې پنځه مذهبونه دي، یو به ترنه وایو. اول دا کوم عبارت تم څومره ویلو هغه سره ته ورسو ته وګورئ. وثانیها کل مبتدا کان مصدرا، ګورخه هر هغه مبتدا چې هغه مصدر وي، صورتن مطلب صریحي مصدر وي، موږ ویلو کنه، او بتاویله یا تاویلی مصدر وی. نو دو صورت دیو جوړ کړل سه مصدر صریحي وی یا تاویلی وی. څو صورت شو؟ او به هر یو بدرې درې قسم له څو بشي شپک. دا طریقې هم خاصانه ده، ما خو یو وشمارلو کنه. اوس راځه هر یو پکې منصوبا الی الفاعل او المفعول او کلیهما وبعده حال، هر یو سره بلګي بعد رسو دي حال راغلی وي. ورشپک صورت شو کنه. او به اسم تفضیل صيغه وی، مصدر صریحي ته مضاف وی یا تاویلی ته. څو صورت شو؟ دوا. او به هر یو کې درې صورت دی، فاعل مفعول او دواړه. او کان اسم تفضیل مبتدا اسم تفضیل وی، مضاف الى ذلك المصدر ته. کم مصدر؟ کم چې صریحي دی یا تاویلی دی. لږ غونډه کې مثال لا تبایني وذلك مثل ذهابي راجلا. دلته وسو ګورئ مبتدا پکې مصدر دی ذهاب، او مضاف دی یا متکلم فاعل تا، او به اخره کې راجلا حال راغلی دی. او بل مثال وضرب زید قائما، دلته ضرب مبتدا مصدر صریحي دی، مضاف دی زید مفعول به تا چې مفعول به جوړ کو، او قائما به حال له خپل وی علامه جامع اذا كان زید، کله چې زید مفعول به مفعول به کو څنګه دې کې دا احتمال شته چې ضرب زیدین کې زید فاعل هم جوړ شي. دا غو احتمال به خدواړه مثالونه یو شو، دا د اعتراض نه جواب هم جوړیږي. تا خدواړه یو مثال راوړو، جواب کوي چې زید فاعل نه مفعول به کا. مثال ومثل ضرب زیدا قائما، دا کوم مثال لدی کې دواړه دی. ګوره مبتدا مصدر صریحي دی یا متکلم فاعل تم منصوب دی او زیدن مفعول تم منصوب دی، واخره کې قائما حال راغلی دی. نو د مصدر صریح درې واړه مثال ذکر کړل. او نو قائما هم ویل شي که صرف د فاعل نه حال شي یا صرف د مفعول نه حال شي. قائمین هم ویل شي تسنیه چې دواړو نه په یو ځل حال شي. دواړو الکه راسي کنه خجي. وان ضربت زيدا قائما، دلته وګورئ مبتدا مصدر تاویلی دی او منصوب دی، تو فاعل ته هم زیدن مفعول ته هم دواړو ته، او قائما ته حال راغلی کړه هر یو نه کې، او قائمین به کړه دواړو نه کې. ما بخل برسي کنه. او اکثر شرب السويقه، دلته مبتدا اسم تفضیل صيغه ده، مضاف ده فاعل ته، او السويقه مفعول دواړو ته، او اخره کې درنه حال راغلی ونه رسیدي. بل واخطب ما يكون الامير قائما، دلته مبتدا اسم تفضیل صيغه ده، او مضاف ده ما يكون مصدر تاویلی ده، ما مصدریه ده يكون په تاویل له مصدر سره کو الګ پويږي، او هغه به منصوب صرف فاعل در امیر ته، او قائما انتحال ده. په دومره پورې ورسېدلې برو ګوريږي. برحال دویم قسم هغه مبتدا ده چې مصدر پکې سری مبتدا مصدر صریحي وي یا مبتدا مصدر تاویلی وي دوا، یا مبتدا اسم تفضیل صيغه وي مضاف مصدر صریحي تدری، یا مبتدا اسم تفضیل صيغه وي مضاف مصدر تاویلی تصلور، او به هر یو مصدر درې قسم لري. نو چارتینی
بارا دای بل طریقه شو لکه آسانه ده او به اخره کې حال راغلی اوس پنځه مذاهب دي چې د عبارت اصل څنګه و نو باقي کې اول مذهب د بصريين دی تاسو ګورئ ضربي زیدن قائما کتاب والا څه مثال ذکر کړی صاحب د کافی ضربي زیدن قائما توجه جی بره ګورئ نو بصريين وای د دې تقدیر دار چې ضربي زیدن حاصل اذا كان قائما زید ته لري کله کسر کشتره وسره شته سیدا ضربي زیدن حاصل اذا كان قائما اصل عبارت د غشانو نظر بی زیدن دا ټول جمله یعنی یا متکلم فاعل او زیدن مفعول به دا ټول مبتدا شولا صحیح حاصل خبر ده حاصل او اذا كان قائما اذا كان دا ضرب ور متعلق ده حاصل پوری او قائما حال له پویږي به څه چلو شو توجه جی ضربي زيدا حاصل کہ حاصل حذف شو دا خبر حذف شو رسي بره بګوري پویګو به وکا حاصل حذف شو حاصل خبر ولي حذف شو قرینه شته یاو کنه ويجي کله چی متعلق ظرف وی نو د دې کوم متعلق وي هغه حذف کېدل شي بالفاظ دیگر متعلق د ضرب حذف کول جایز دي حذف کیږي کله کله کبه ویم پوه شي به نو اذا كان دا ضرب دی او دا متعلق دی متعلق یې څوک دی حاصل او موږ ویل چې متعلق د ضرب حذف کیږي نو حاصلون حذف شو به د سیو شو چې اذا كان شری دا ضرب دا شرط دا بزید خبر ودرېدلو نو صد وسد موجود شو حذف وجوبي شو توجه جی لا ګل د کدو ګل له نو به دا قائما حالو دې کې د ضرب ولا معنی ده وقت قیامه حال معنی ده بکی د زمانه معنی ده بکی د ضرب نو به حال رااله او بزید اذا كان ودرېدلو زکه دا غي معنی په قسم بکی ور ضرب والا اذا كان حذف شو نو قائما بزید اذا كان ولال دی بصريين وی اذا كان بزید حاصل ولال دی نو دا څه شو لکه چی قائما بزید حاصل ولالي نائب کله چې ا نائب د با نه او با نائب د جانې نو ا نائب د جانې خطبه کې وتا سوي دي کنه تاسو نه پیږئ نو قائما نائب د چانه شو بدل اذا كان او اذا كان د چانه شو حاصلنا نو قائما د چانه شو حاصلن درچا راي بصرينو ما بخلق صحیح به بوې شوي ګوره یو تا فذهب البصريون بصريون ذهاب کړي الى ان تقدير او د خبرته چې تقدیر د دې ترکیب چې ضرب زيدا قائما د دې ترکیب څه دی ضرب زيدا حاصل اذا كان قائما نبي فحذف حاصل خبر حذف شلو الګه څه قرینه شته څنګه حذف ویاو کنه کما تحذف متعلقات الظروف لکه څنګه چې حذف کیږي متعلقات د ظروف متعلق چی عامل چونکه ظروف کې وسعت ته د عامل متعلق حذفيږي دلته حاصلون عامل او متعلق څه شو حذف شو څه خو به رسمه څه حساب ایستاسو پیږي مخکي کما تحذف متعلقات الظروف نحو څه مثال شته چې د ظروف متعلق حذف یو کنه زید عندك دلته عین حصل حذف دی څو حذف دی هغه متعلق دی د عندك هغه خبر دی حقیقت کې حذف شوی دا کیږي خنبه فبقي اذا كان قائما دا پاتې شو به څه چلو شو به اذا كان حذف شو ثم حذف اذا حذف شو شرطيه مع شرطه العامل سرد فعل شرط نه چې کوم عامل له چې هغه کان عامل وکنه پچا کې عامل او حال کې عامل اصل کې دی وای دا کان
تامه ده تامه. ضربي زيدا حاصل اذا كان قائما ده نو کان تامه ده باقي کې چې کوم ضمیر ده اسم ده د کان او کان تامه صرف په اسم تام کیږي خبر ته ضرورت نه کنا خذ الحال له قائما تر نه به سره حال له بشری کټول به اسم شو د بار د کان تامه ده نو کان حذف شول اذا حذف شول سره د کان عاملنا کان عامل بچا کې قائم حال کې ولی ځکه کان عامل په اسم کې حکم چې اسم د کانو او قانون دا دی چې عامل د ذل حال چې عامل د حالمی نو کان عامل د اسمو نو قائمانم شو برحال څوک حذف شو اذا کان حذف شو کم شامل په حال کې وقيم الحال حال ودرېدو مقام الضرب د ضرب بزي هلکه را کې دی شي چې حال د ضرب بزي ودرېږي یو کنه حال کې د ضرب معنی ده لأن في الحال ځکه په حال کې معنی د ظرفیت ده قائما معنی د وقت قیامه نرسبي خبدیم ورسیدو مخ کې فالحال قائم نشول را ذکر کوي حاصل خلاصہ حال چې قائم دی په مقام د ظرف صحیح شو فالحال قائم مقام الظرف یو کم ظرف القائم مقام الخبر یا غضرب چې کم خپل قائم مقام د چاو خبرو فيكون الحال قائم مقام الخبر نتیجه دا چې حال قائم مقام شو د خبر د حاصل در چاره یو بسرینو توجه جی علامه رضی دوه مرای پنځه مذاهب به ذکر کوي د ترکیب کې خو یو وش علامه رضی وای بسرینو کوم صورت کوم طریقه اختیار کړی دی کې درې تکلفات دي اړې را لوچو کم توجه یو اذا شرطیه سره د خپل جملې نه حذفول سره د فعل شرط نه حذفول دا ویني کیږي د دې مقام نه علاوه بل ځکه دا صورت نشته د څه تکلف کول ټیک نه موږ دا خبره دي صحیح نه د علامه رضی سے خپل صاحب د کافی زه په زمانه د غشن عبارت ته موږ روباسو او تیم روباسي وتا خاص کر کله شفات تفریعی وي فهند منصرف وقت درشوي اذا كان الامر كذلك زي به خلق روباسي کنه اذا كان الامر كذلك نو د غشن خلق روباسي به هغه کې یعنی اذا شرطیه سره د خپل جملې نه موضوع بني برحال یو تکلف بګلاو چې اذا سره د جملې نه کم ته چې مضاف دیغه حذف دیم نمبر کان ناقصا الله دیو بګی کان تامه جوړ کړه من کان تامه جوړ کړي وکنه څه شو دریم حال چې بزید خبر ودرول دا مونږ چې دني دي د عامل بزې ودرول په به ټول جوابونه شته ښه کان تمم راضی او حال چې بزید عامل ودرېږي ګورئ دا خو رضی وي چې دا تکلفات وو اوس هغه ته ته څه وینا غوايو خلک وښ شي دا کوم ده قال الرضی وي هذا ما قيل دغه چې ویل شي وو فيه بدی کې هغه چې بدی کې ویل شي دي یعنی څه چې بدی کې ویل شي کنه څه چې بدی ویل شي مطلب دسي وفيه تكلفات كثيرة بدي قدر تكلفات دي والذي يظهر لي ما لك كم ظاهري کی کم تکلفات واورا کم لري څخه پرې نه کول اچھا جی بس خبر حد مشوله دغه درې تکلفات د منګ ذکر کړه اوس علامه رضی ته و استا په نسبت عبارت څنګه هغه وې دسیو ضرب زیدا اذا كان يلابسه قائما یا يلابسني قائما څنګه ضربي زيدا دا مبتدا ده يلابسه کشری حال دا د مفعول نشي او يلابسني کشری حال د چا نشي فاعل نشي الګ پويږي به برحال اصل کې د ضرب زيدا يلابسه قائما ضرب زيدا مبتدا يلابسه فعل ضمیر پکې دی هغه فاعل او هو مفعول به ذل حال او قائما ده حال سره ذل حال نه مفعول به دی يلابسه او يلابسه فعل سره د فاعل او سره د هو
مفعول به نه دا ټول بشری کمانه سره خبر دی اصل کې دا عبارت دی ښا خجی علامه رضی صاحب توایو نو به څنګه چلو شروع کړه وای کنه او به د سیو شو چې لابسه کې دا هو چې ده کنه ذلحال دا حذف شو الکه ذلحال حذف دل شي کنه او یا بالکل کېدل شي مثال بدر را دوخی کا ضربته قائما بزمان ضربت قائما هو حذف شوی دی برحال ذلحال حذف شو نو څه پاتې شو ضربي زيدا يلابس قائما پوه نه شولې به ما تاسو ویل چې ضربي زيدا مبتدا ده يلابسه قائما دا څه دی خبر دې ترکیب مې موکو کنه يلابسه کې هو حسب شو څه پاتې شو يلابسه قائما به دې شو چې دا يلابسه دا فعل حذف شو دا عامل په قائما حال کې کنه او دغه حال را لید عامل په یلابسو په ودرېدلو نظر بي زيدا قائما ته جوړ شو اول یلابسو کې هو حذف او به پسې یلابسو د خپل حذف نو اوس بالا مرضی ته موږ وایي دوه کار براته خې یو ذلحال حذف بدل یلابسو کې هو ته حذف کو ذلحالو دا را دوخه دا شته کنه دویم عامل د حال حذفول لکه تا یلابسو حذف کو دې براته مثال وخه غنینه منو وې دواړه درته خیمه پوه نه شي به او ته وګورئ والذي يظهر لي غچ ما تظاهر دا غدا د چن تقديره بنحو ضرب زيدا يلابسه قائما دا يلابسه بکلوي اذا اردت الحال للمفعول کله چې حال د مفعول نه جوړ کی د هونه وضرب زيدا يلابسني قائما دا بکلوي يلابسني یا متکلم بغیر واسي اذا كانت عن الفاعل کله چې دا حال نه فاعل نوي بسلسله خجي والذي يظهر لي اولا اغي سره ولګوي هغه چې کما ته ظاهري کې هغه اولاده دای خبر شو ها کنه به ته څنګه ترکیب جوړه حذف ضرب زيدا قائما څنګه جوړ شو ستاره دغه وګ ترکیب نه وي ثم نقول بمن وايو حذف المفعول هو يديكو الذي هو ذو الحال كم ذو الحال له نسبات شو فبقي ضرب زيدا يلابس قائما اعتراض الک ذو الحال حسب الجائز دي على مرضي وياو كنا ويجوز حذف ذي الحال ذو الحال حسب جائز دي كنا دا الا چې قرینه موجود دل تشتري مع قيام القرينه كما تقول الذي ضربت قائما زيد الذي ضربت قائما اصل کې ضربت هو ده هو نزول حال حذف د قرینه شتاو کنه زکه دلته الذي اسم موصول له او سلک کې عائد پکاري چې موصول ته او دلته نشته معلومي کې چې حذف شوی دا قرینه ده کنه نو ضربت هو کې هو حذف ده اي ضربت هو زبدي بوي شو چې هو حذف شو به ثم څه شو حذف يلابسو حذف شو الګ را څوک دی یلابسو وای دا اصل کې خبر دی کنه خبر دی یلابسو خبر دی ښا دا مې نو ویل شروع کې لکه ویلم یلابسو خبرم دی په قائمن کې سم دی عاملم دی الذي هو خبر المبتدا دا خبر د مبتدا دی او عامل له حال کې خنو به چې دا دی حذف کو وقام الحال مقام او حال دې په ځای ودرېدلو الګ را سکیږي چې حال د عامل په ځای ودرېږي ویاو كما تقول راشدا مهديا دا به ان شاء الله حال په بیان کې وایو راشدن حال له بزید عامل ولال له مهديا دغشن اي سر راشدا مهديا ور سر عامل دغور حذف دي فعلى هذا نو کدا غشان واخلو څنګه چی علامه رضی ویل نو کدا غشان والو يكونون مستريحين من تلك التكلفات نحوين با راحت مندل دغه تکلفات بعیده ونکم چې بسرینو بیان کړو خبر آسان شو تاسو په شولې خبر حل دم یو تکلف وکړلو هغه دا چې عامل له حال حذف کو حال دغه بځای ودرولو او دا یو تکلف دی بسرینو درې تکلفات خدا یو تکلف سوالی باسولی وای دومره وسیم ګل دومره غټ دی دومره غټ تکلف دی چې غدري وړو معنی د بار دی
تاسو پوه شولې څو مذهب هم ویل به پسې راځه کومه دی زي ورکشو. وقال الكوفيون تقديره ضربي زيدا قائما حاصل. کوفین وای کنا ضربي زيدا قائما چې کنا ضربي زيدا قائما دا اصل کې څه وي ضربي زيدا قائما اخیره کې حاصلون دي یعنی دا قائما چې تاسو تخکاری کنا دا معمول د حاصلون د خبر نه دی بلکې دا معمول دغه مبتدا دی معمول لچا دی متعلق د مبتدا دی متعلق د حاصلون خبر موضوعه نه دی انا به څنګه چلو شو خنو به وی د سکارو شو چې حاصلون حذف شو نو به دې قائم مقام څوک شو د حاصلون بځې وی نشته په منګو خبره به دې کې شروع کړي وا چې خبر بالا حذف وجوبي باندې حذفيږي چې قائم مقام د خبر به راغلي ترکیب کی نو کته حاصلون حذف کو او قائمن د متعلق د ضربي کو نو به حاصلون بځې خو څوک د سره ران نه لې داري وران کارو کو دیم دا قائمن د چا سره ولګولو ضرب سره چا سره ضربي سره کنه نو او حال قید وی قید نبی خدا مبتدا چې د دې سره قید ولګیدلو او قید سره تخصیص سره د مبتدا لري خاص کړل او د سیم محلونو کې مبتدا عامه بکاری تا څکړه خاص ذکر څه نقصان وکړه دوا یو دا چې صد مسد نشته حذف وجوبي څنګه رااله او دویم دا چې حال دی د مبتدا قید ولګولو مبتدا دی مقیده کړه خاصه دی کړه حالان کې د عامه بکاری وقال الكوفيون وتقديره ضربي زيدا قائما حاصل څنګه بجعل قائما اغدا چې قائما ګرځي من متعلقات المبتدا د مبتدا من متعلقات المبتدا د مبتدا د متعلقاتنا ويلزمهم نبي بديو من الزام راځي غدا لازمي کې بديو باندې حسب د خبر من غیر سد شيء مسده بغیر د سد مسد قائم مقام کې څوک نشته بغیر د قائم دلو دی بغیر سد شيء بغیر د قائم دلو دی وشي مسده بزید خبر دویم نقصان وتقييد المبتدا تقييد د مبتدا راځي چې کوم مقصود ده وتقييد المبتدا المقصود عمومه وتقييد المبتدا المقصود بعمومه مقيد کول د مبتدا شو هغه مبتدا المقصود عمومه چې عمومي مقصود تا خاص کله قید سره خاص کیږي الکه تا ته څه بدل شي عمومي پکارو وي بدلیل استعمال لدی عام بکاری عربی عام استعمالی د غشن ځکه تاسو په شولې څو رای شولې درې څلورم مذهب وزابل اخفشو الى ان الخبر الذي سدت الحال محل مصدر مضاف الى صاحب الحال دسره ضرب زيدا ضربه قائما وليس بخفش دسي وي توجه جي ضرب زيدا قائما چې ده کنه اصل کې دا ضرب زيدا مبتدا او به دا قائما د دې خبر او عامل چې غزر به قائما دي سره ضربه ضرب زيدا ضربه قائما ضرب زيدا مبتدا ضربه مضاف مضاف الیه دي مصدر ده کنه نو ضربه کی مصدر مضاف دے فاعل ته ہوتا مفعول ته کده سی وای او قائما به دغه حال له به د سی وشو چې دا ضرب سره د خپل د ضمیر نه دا حذف شو دا خبر حذف شو او قائما د خبر بځه ودرېدل دې کوم نقصان دی څنګه وایو ګورې تا وذاب الاخفش اخفش ذهاب کړي الا ان الخبر الذي خبر هغه سدت الحال چې ولال دی حال محل او دغه بځه باندې یا سدت الحال چې ودرول شوی دی حال په محل لغي او هغه خبر مصدر هغه حاصل نه دی بلکې څوک دی او کوم مصدر دی مضاف دی ذل حال ته اصل کې خبر مصدر دی ذل حال ته مضاف دی مصدر مضاف الى صاحب الحال دا سره ضربي زيدا ضربه قائما خدا ترکیب نه دا ترکیب ټیک نه دی ولی مصدر د عامل ضعیفه دی عامل ضعیفه چې موضوع شي عمل نشي کوله او دلته موضوع په غني او به مول عمل ورکه حال کې عمل کړي ما ویلو کو نزل الحال عامل په حال کې معاملي خجه غیر راته وای چې بس یکو وای بازو ذهاب کړي دي چې بای ضرب زیدن
قائما چې کنل ته د مبتلا د چې خبرې نشته بس قصه ختمه داسې مبتلا د چې خبرې د سره شته نه داسې نه چې هو حذف شوی او بس به وجوبي دی او دا شوی او دا شوی هیڅ هم نه دي شوی اخره مذهب دی کنه وذهب بعضهم الى ان هذا المبتدا چې دا لا خبر له خبر ولا نشتري لك مبتلا قسم ثاني کوم خبر نوي وللكوني بمعنى الفعل ځکه په معنا د فعل لوي څنګه معنا د فعل اذ المعنى ضربي زيدا معنا ده ما اضرب زيدا الا قائما معنا دی ول زید مگر دا چیز ولاړو یا یغه ولاړو یا دوړو سره کلهږي دوړ ولاړو پوه شولې به بس ویکو